په ایمرجنګ ایشیا کپ کې انډیا نه بنگلاديش سیمی فائنل وګټلو. د بنگلاديش لوبډله فائنل ته کوالیفای شو د ایمرجنګ ایشیا کپ فائنل ته. خو دا سیمی فائنل کم میچ چې شوی دی ډیر یو ګرم میچ شو، ډیر یو تھریلینګ میچ شو چې سوپر اور کې دا میچ بنگلاديش وګټلو. کچره دا میچ تاسو کتلی وی کنه ما خو بال بال وکړو. دا میچ د بنگلاديش د ګټې د قابل نو. بنگلاديش چې څومره پور پرفارمنس په دې میچ کې وکړو کنه بیټینګ نه په فیلډینګ کې سلور 15 ایزی کې چونه دو درې ایزی چوکي او په اخر بال اخرنی بال باندې ایک بال 4 رنزونه پاتې دي چې سټریټ شاټ وهل شو بونډرای باندې منې شو. کیپر لا بال اورسېدو او د کیپر په لاسونو کې ته یو رنز وښتو او کیپر وکټو سره خو جوخته وکټ نه وای بلکې وکټو سره داسې یو فوټ فاصله کې د بال په داسې وروښتو نو وکټ بچ شوی نو هغه 3 رنز واغشته میچ ډرا شو. لکه دومره خراب پرفارمنس، دومره خراب فیلډینګ، دومره خراب بالینګ، دومره خراب مطلب کپتانی خو بخیر زو نه وي مله بنگلاديش. خو کچره یو کلاړی میچ ګوري کنه یو کرکټ فین چې په کرکټ لګ ډیر پیږي نو به شهره دا میچ د بنگلاديش د ګټې قابل نو. ځکه بنگلاديش ډیر پور پرفارمنس، ډیر انتهایی ګټیا فیلډینګ، ډیر خراب فیلډینګ یار چې ما کته ماله غوسه راوسته. او په اخر بال چې د حد کو چې درې رنز ته بیټسمنانو واغشتل او بال کیپر سره لاس کې دي او کیپر ورمنډه کا وکټ په لاس نه وای بال په ورولي لکه جوخت خلاص لګ ورمخ کې کوي وخه کنه نو بال په ورويشتو هغه وکټ مس شو. درې رنز ته په لاس کې وایشتل جی نو چې چا کتري زم بنگلاديش کرکټ فینز به سم قټ کېدل چې د سره موږ سو کو دي کیپر سره دینه علاوه نورم ډیر زیات کېچونه ډراپ شو یار ډیر ایزی لاس تک کېچونه راغلی بو او دای بوله ډراپ کړ. خیر سکور کارت تاسو له سکرین باندې ښکاری جی بنگلاديش 194 میں کړو چې انډیا مور پاس 194 میں وکړ. د بنگلاديش په ګوټو د انډیا مش په ګوټو ګوره ایکوال دي ایکویشن تاسو ګوره دواړه ایکویشن ایکوال دي بنگلاديش ورسز انډیا. خیر سکور کارت طرف لزو بنگلاديش بیټینګ کې حد داو کو چې اخرنی 2 اورونو کې بنگلاديش 50 رنزونه جوړ کړل. په 19 اور کې 28 رنزونه جوړ کړل او په 20 اور کې 22 رنزونه جوړ کړل. نو په اخرنی 2 اورونو کې بنگلاديش 50 رنزونه جوړ کړل چې د بنگلاديش سکور 194 ته ورسېدو ورنه بنگلاديش 160 165 کې خپ اسانه انډیا ریسټریکټ کول شو. سٹارټ د بنگلاديش لوبډل ډیر خایشتلو لګیدل چې دای به 200 پلس سکور کې خو بیا په من سکرین خاطر سکور کارت تاسو ګورئ حبیب الرحمن 46 بال 65 خیننګز کړي دي. جشن عالم 14 بال 26 زواد ابرار 19 بال 13 دلته بیا د ان خطه 19 بال د ظالم بچی والی او 13 رنزونه پکړي. اکبر علي وکټ کیپر بیټسمن نه او دای کپتان هم دی 10 بال 9 رنزونه جی وورا. ابو حیدر 2 بال 0 خطه بیا د 2 بیټسمنانو کمالی بیټینګ کړي دي. اخرنی 2 درې ور دی یول اس ام محروب ګوره 18 بال 48 رنزونه جوړ کړي دي. مهدی الحسن 2 بال 1 9 بال 17 رنزونه یاسر علي جوړ کړل. دا انډیا بالینګ وګورئ وجے کمار 4 اور 51 وکټ یومنا गुरबजीत सिंह 4 ओवर 39 2 विकेट, हर्ष दुबे 4 ओवर 22 1 विकेट, सुयोश शर्मा 4 ओवर 17 1 विकेट, रमनदीप सिंह 2 ओवर 19 1 विकेट, नमनदीर 2 ओवर 33 1 विकेट. د انډیا ټیم چې کوم دی دا ټوټلی آی پی ایل 11 د آی پی ایل کې چې کومو کې لړیانو ښه پرفارمنس کړو نو هغه ایمرجنګ ایشیا کپ ته رالیږلو. په دې ټورنمنټ کې انډیا لوبډلې صدا سے خاص پرفارمنس نه دی کړی, صرف دا یو بیټسمن ویبو سوریاونشي وړو کې لکه ته خوري ښه بیټینګ کوي, په هر میچ کې اول سکور کړی دی. او نن د انډیا کپتان دومره غټ میسټیک وکړو چې سوپر ورته سوریاونشي رو نه وکړو چې دې د ظالم زوی ولا په هر میچ کې دلته وګور دلته 15 بال 38 رنونه کړی دي د انډیا سره. انډیا 194 میچ یې آوټ 20 اور سکور لیور لږی دلته وګورئ د 15 بال 38 رنونه د سوریاونشي دی کېم کړی دي. د نمخ کې میچ کې مخه 150 پلس په ډوم باندې میچ کې په یوازې ځان لد کړو او نن سوپر ورته دی راو نه وخو. ها پریانش آریا 23 بال 44 دمخه بیټینګ کړي, نمندیر 12 بال 7, جتیش شرما 23 بال 33, نهال وډیرا 29 بال 32, رمنदीप सिंह 11 بال 17, आशुतोष शर्मा 6 بال 13, हर्ष दुबे 1 بال 3. دار ظالم جو نو بیټسمن نو وته ډومبني بال لا 1 بال 4 پاتې د شاټو ول په باونډري باندې فیلډر ته بالکل لاس لورغو فیلډر راوښتو کیپر نه تاسو لمال لډي خلاصه 13 کجی. ها ریپون منډول 4 اور 35 او وکټه خ بالینګ د کړه سوپر اور کې د زبردست بالینګ وکړو. ایسے محروب 4 اور 35 وکټ یومنا, جشن عالم 1 اور 14 وکټ یومنا, عبدالغفار 4 اور 26 او وکټ خ بالینګ د کړه دي, ابو حیدر 3 اور 44 2 وکټ د خډیر زیات سکور ور کړی دي, رقیب الحسن 4 اور 39 2 وکټ. خځه کله سوپر اور ته خبره لاړه نو سوپر اور کې انډیا 0 رنونه جوړ کړل, لکه په سوپر اور کې صرف دستا دوه کلاډیان چې اوټ شونه بس خبره ختمه. نو پړم منی بال باندې چې کوم د بنگلاديش بادر رقیب ریپون
فریپون مندول د په لومړني بال باندې بیټسمین بولډ کو په دویم بال ته په کیچ باندې کې لاړ کو نو په 0 رنز باندې د انډیا ټیم آوټ شو یو رنز ټارګټ په سوپر اوور کې ورکو خو بیا بل ډراما شروع شو جی په سوپر اوور کې چې د بنگلاديش دغه شروع شو بیټینګ نو صرف یو رنز پکارو غټلا چی بال 1 رنز پکارو نو زمونږ نه د بنگلاديش اوپنر بیټسمن راووتو نو هغه ډایرکټ شاټ وهلو لکه سنگل له بسو کا یو بال نیم سټاپ هم که خیر تاسو سره خوشپک بال دی او بیا خو ایزیلی سنگل کا خانو چې دی راووتو د شاټ وخلو په بونډری ته کیچ کوله کته چا کسل واخی سنگل ولنه کې ښا چې دی آوټ شو نو بیا نور بنگلاديش پریشر کې شو او انډیا نور امید پیدا هو چې ځکه بل بیټسمن مو لوډ کو نو بل سوپر ورته خبره لاړه شي نو هغه بالر وایډ بالو کو د انډیا بالر وایډ بالو کو بنگلاديش له یو رنز غټه لپکار نو هغه سوپر اوور چې کم دی بنگلاديش په وایډو غټلو کو چې دا انډیا په دې سوپر اوور کې 4-5 رنز کړي وي نو بیا بنگلاديش نه ویخ کړو نو بنگلاديش ته الله پاک ګټه ورکا مسلمانان دی الله پاک ولا بره ورکو ور نه دی چې څنګه نن پرفارمنس کو په فیلډینګ کې سپیشلی نو انتهایی خراب پرفارمنس نو دا مکمل سکور کارډو انډیا ورسز بنگلاديش د ایمرجنګ ایشیا کپ سیمی فائنل دی حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ